داخل نه دی. تاسو د انصاف په نظر باندې وګورئ چې د یو شي متعلق فقهای احناف وایي چې دا تبذیر دی، دا فضل خرچی ده، دا دغه سنت کفن نه زیات شی دی. علماء دیوبند وایي چې په یو کتاب کې نه دی نقل شوی، بیا یې چې تاسو کوئ په خپلو مړو کې تاسو اوس هم وړئ. زمونږ د تقریرونو باوجود په تاسو کې لا تر اوسه پورې دا شعور، دا عقل، دا غیرت د ایمان نه دی راغلی چې اوس هم ډېر خلک په خپلو مردګانو کې وړي، د خلقو د شرم د وجې نه وړي. څوک چې الله نه نه شرمیږي د مخلوق نه شرمیږي، کم خلق چې الله نه نه یریږي د مخلوق نه یریږي، د هغو خلقو به څه ایمان وي؟ خپله به سوچ وکړي لغونه. دویم نمبر یوه ضروري مسله چې په دې علاقه کې په هغې باندې ډېر زیات زور ورکوي، هغه د خاورو دمول دي. د دوی ملیان، د دوی ملواڼې دا بیانوي چې که چېرې کم مردا کې چا خاورې دم کړې او په قبر کې ورته واچولې، تر قیامته پورې به وایي مرده له عذاب نه میلاویږي. دا د دوی ملیان وایي. حوالې به د دوی هم درته زه ذکر کوم، خپلې به هم ذکر کوم انشاءالله. توضیح المسائل کې د کورم ملیانو توضیح المسائل واړه غونې رساله چې دوی په 80,000 کسانو لیکلې ده، هغې کې صفحه نمبر 27-28 کې دوی د خاورو په دمولو باندې ډېر زیات زور ورکړی دی. ولې؟ دا یو داسې عجیبه غونې ګندګي د دوی نه وتلې ده چې دا ګندګي اوس دوی په خلو پټولی نه شي. ولې که خلي پې واچوي پټه شي خو بوی نه بندېږي. دا شی داسې دی چې دې نه به صرف دوی په یو صورت باندې خلاصېږي چې ووایي چې موږ دا غلطي کړې ده، په بله طریقه دوی موږ نه خلاصېږي. زموږ په مرګ دا مسله نه ختمېږي. ګوره دا خو ډېر کم عقل سوچ دی که څوک ووایي چې دا دوه مولیان مړه کړی شي نو دا مسله به ختم شي. دا ډېر ناقص سوچ دی، دا ډېر جنون دی، لیونتوب دی. دا مسله د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په مرګ نه ده بنده شوې، نو زما او د بل خر پړک په مرګ به څنګه دا بندېږي؟ کله چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم وفات شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منبر باندې وخته، هغه څنګه تقریر فرمایلی چې که چېرې څوک د محمد عربي عبادت کوي فإنه قد مات، نو هغه خو لاړه نن مړ شه، نو دی هم لاړه مړ شه ورسره. وإنه من كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت. که چېرې څوک د محمد خدای ته سجده لګوي، د محمد د خدای بندی، نو فإنه حي لا يموت، هغه ژوندی دی نه مري. دا مسله خو الله سره تعلق لري. دا د مولیانو په مرګ باندې نه ختمیږي، دا به صرف په دوو صورتونو باندې ختمیږي چې یا د قیامت ورځ راشي او یا دا خلق دا ووایي چې موږ دا غلطه کړې وه. فقه حنفي او د علماء دیوبند په کتابونو کې دا شی نه و، پس د هغې نه به ختمیږي کني نه ختمیږي. دوی چې دا کومه طریقه ایجاد کړې ده د خاورو دمول، ټولو نه اول روایت چې مسلم شریف په 2 نمبر جلد 77 نمبر صفحه کې راوړی دی، بخاری شریف په 2 نمبر جلد 1092 نمبر صفحه کې راوړی دی، مسند امام احمد ابن حنبل په 4 جلد 146 نمبر صفحه کې راوړی دی. عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. محدثین لیکي ہے فهو مردود. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې هغه عمل چې په هغې باندې زما امر نشتا، زما حکم نشتا، نه فهو رد، داسې عمل رد دی او مردود دی، دا به نشي منلی. نو اوس موږ دوی ته دا چیلنج ورکو چې که چېرې د خاورو دمول پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت وي، نو تاسو یو کتاب لیکلی دی توضیح المسائل بالدلائل، په هغې کې به تاسو یوه حواله خو ورکړې وی که نه چې فلاني ځای کې پیغمبر علیه السلام داسې کړي دي. نه تاسو یوه حواله هم نه ده ورکړې، بلکې تاسو منګړت حوالې ورکړي دي، دروغ هم پکې کړي دي، خیانت هم کړی دی چې هغه به زه انشاءالله نن په دې تقریر کې تاسو ته یوه حواله ده د هغې حقیقت بیان کړم. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم شي باندې ما حکم نه دی ورکړی هغه شی جایز نه دی، هغه شی که څوک دین بولي نو هغه بېدیني ده، هغه مردود دی. او د خاورو دمولو زمونږ دا دعوه ده چې د خاورو دمول په هیڅ روایت کې نشته، د خاورو دمول په هیڅ د فقه کتاب کې مستند روایت سره نشته. ضعیف قول فقهاو ذکر کړی دی، زه به بیان کړم ضعیف قول. او د خاورو د اړولو دپاره 3 لپې خاورې بهر یو سړی چې موقع چاته میلاویږي، د سر طرف نه چې کله خاورې ور اړوي قبر ته، نو پکار دا دی چې هر یو سړی چې موقع ورته میلاویږي ضروري به یې نه بولي، نو 3 لپې
اول لپی سرب منها خلقناکم دویم لپی سرب وفیها نعیدکم دریم لپی سرب ومنها نخرجکم تارتا اخراوی دا دا پیغمبر علیہ السلام نا ثابت طریقہ دا پدی که دمول نشتا دا دا خاور اڑول دی کم خلق چه قبر تا خاور ور اڑی اگو خلق سر مدد و تعاون دے زکا چه بلچی خودم را دیری وی آغا روایت کے دا فرمائی جعفر ابن محمد دا خپل پلار نے نقل کئی وی دا روایت مرسل دے مرسل چه دا کم روی ذکر کرے دے دا راوی فخپل پیغمبر علیہ السلام سره نه ملاقات شوه نو دا روایت ضعیف شه کنه چې دا ورته خپل ملاو شوه نه ده او وایي چې ما د رسول الله سلام نه اوریدلی دي لکه څه چې اوس وایم چې ما د رسول الله سلام نه اوریدلی دي نو دا خبره خو نشي منلای ځکه چې ما خو رسول الله سلام نه دی لیدلی زه به دا وایم چې فلانی ما ته روایت کړی هغه ته فلانی هغه پیغمبر علیه السلام نه اوریدلی نو دا ضعیف غونه روایت ده په دې کې نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مرده باندې درې موټي خاورې واچولې په خپلو دواړو لاسو سره دې کې د دمولو ذکر نشته دوی د دمولو والا دندره چاو کې او بیا وایي چې مشکات شریف کې لیکلي دي داسې خو نه ده سړیه موږ خو مولیان یو دا مشکات شریف خو صرف په تندو کې نه دی موږ سره موجود دی دلته صفحه نمبر 148 د ټوله دنیا وګوري په صفحه کې آخري روایت ده همدغه روایت ذکر دی چې پیغمبر علیه السلام لپو سره درې لپې خاورې قبر ته ور اړولې دی دمول پکې نشته مخکې به نورې حوالې من اشاره واورئ او دا روایت کې محمد باقر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړی دی حالانکه محمد باقر د پیغمبر علیہ السلام سره ملاو نه دی ځکه چې هغه صحابي نه دی تابعی دی نو ځکه دا روایت کمزوره دی وګورئ مشکات شریف شرح مرقات مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دا څلورم جلد 188 نمبر صفحه کې هغه لیکلي دي چې دا روایت کمزوره دی مرسل روایت دی خو خیر منگے منو ولی چې دا طریقہ حدیثو کې خوشته کنه نو د خاورو اړولو طریقہ منگ منو د دمولو طریقہ نه منو مظاهر حق دویم جلد صفحه نمبر 134 کې هم لیکلی دي چې دا روایت کمزور غونه ده خو په دې کې دا ذکر ده دې روایت نه فقها او استدلال کړي او دا فرمایلی دي فقهای کرام په خپل فقہی کتابونو کې لیکلي دي چې کله مرده باندې خاورې اړولې کیږي نو پکار دي چې د سر د طرف نه خاورې واړولې شي خلک خود په طرف ته خاورې وباس خطر قدار چې د سر طرف ته خاورې وباسلې شي چې کله ور اړوي د سر طرف نه ور اړوي نو چې کله اړوي وای کم خلک چې په غزه کې موجود دي په اسانه طریقې سره هغه خاورې ور اړولې شي دا نه چې ټېلې په دې باندې شروع کی دام بدعت جوړ کی نه چاله چې مکمل اويږي نو یوالا په باور واچي هغه سره به وای چې منها خلقناکم معنی دا نه خو مقصد دا دی چې یا الله دغه نمنګ پیدا شویو دغه خاورې نام دویم موټه به بیا ور واچي فرمایي به وفيها نعيدكم یا الله من به دوباره دغه خاورې لزو دریم موټي سره به وای و منها نخرجكم تارة اخرى یا الله دریم زله به بیا من دغه خاورونه د قیامت په ورځ باندې راوچتیږو الله به موږ نه د هر ذره ذره تپوس کوي دا به فرمایي چې اے مخلوقا اے د محمد صلی الله علیه وسلم امتا تاسو چې کم کم یو کار کړی دی نو په کم کم دلیلم کړی دی کیف اور لما به تپوسی کیف فعلتا تا چې کم کار کړی و نو څنګه دی کړی و دا به درته نه وایي چې مونځ دی کړی دی و که نه دی کړی دا نه وایي دا به درته وایي چې کیف صلیتا څنګه دی مونځ کړی و د پیغمبر په طریقه دی کړی و که نه دا خونزدګانو په طریقه دی کړی و د پیغمبر طریقه خدا دا چې د هر مانځنه مخکې یو مونځګر زوازان د پاره پټ چې خلک پې نه پوهېږي او دا خونزدګانو طریقه دا ده چې د روجې په آخري جمعه کې ودرېږه او قضا العمري وکړه دا د خونزدګانو طریقه دین کې نشته کوي خو نو دا ګزو دا میدان سړیه مونږ هم بر سره منبر غږېږو کوټه کې خو دننه مونږ څوک پنج پیریان کړي وهابیان کړي نه دي لکه چې دا خلک وایي چې خلک یې وهابیان خو پټ پټې خلک وهابیان هلکه ته ولې نه تم د کتاب الله حواله ورکه کنه که نروي نو الله به د دوو سیزونو تپوس کوي تمام دنیا علماء او ته معلومه ده خو بشرط چې عالم الله به دا فرمایي کیف صلیتا کیف فعلتا څنګه دې کړی دا عمل د پیغمبر په طریقه دې کړی او کنه دې وکړی بل بلا فرمایي لما فعلتا ولې دې کړی آیا تا حکم د الله د کتاب یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنتو کې چرته حکم و درته کړ ځان نه دی کول دا به تاسو نه والله کوي نو چې کله تاسو کې چې کیف فعلتا
تب ورتوای چې کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې پیغمبر علیہ السلام کړو ما هغه څه کړو صلو کما رایتمونی اصلی لکه څنګه چې زمونږ کو انداز کوي کله چې درنه تاسو کی چې لما فعلت ولد کولو نو زمنګ موحدین باور توای چې لانک قلت فی کتابک زکه چې تا د خپل کتاب کې فرمایلی او زکه ستا پیغمبر دا چې فرمایلی بدعتیان باور توای چې ما زکه کولو چې ما تا خونداده سی ویلو ما زکه کولو چې ما تا میا سی ویلو ما زکه کولو چې زمنګ د کلی مولیانو کولو نه ورته چې دا طرف نه راګس طرف سیده تور لامبولا ورشه چې جمی کې یقیني ونه شي ها ته مولیانو پس رواني سړی ما کتاب دې پرېخو نو دا طریقه دا او دا ذکر دا په کتابونو کې او همدغه طریقه فقهاو ذکر کړی دا چې درې موټي با قبر تور اړوي خو چې مقدر ته ملاويږي او یو موټي سره بعد دغه کلمات به هم سره دغه او دریم سره دغه او همدغه فقهاو مفتابه ذکر کړی دا اوندا الشیخ نظام فتاوی عالمگیری کې ذکر کړی فتاوی عالمگیری خو پیژنه چې د فقہ کتاب دیګا نه صفحه ځان سره نوٹ کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 166 کې فتاوی عالمگیری لکی ويستحب لمن شهد دفن الميت ان يحصو في قبره 3 حصيات من التراب بيديه جميعا ويكون من قبل راس الميت ويقول في حصية الاولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى فتاوی عالمگیری کې شیخ نظام فرمایي چې مستحب دي کم خلق چې د مرده د دفن کولو په وخت کې موجود دي چې هغه درې لپې په خپل دواړو لسونو سره قبر ته ورواچي د سر د طرف نه ورواچي او پاول لپې سره بوایي چې منها خلقناکم دویمه لپې سره بوایي وفيها نعيدکم دریمه لپې سره بوایي ومنها نخرجکم تارة اخرى د مول پکې نشتا کسو کوئی چې پاکستانو د عبارت ته دا صفحه او دی ګوري پکې بحر الرائق کې امام ابو حنیفہ ثانی علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ دویم نمبر جلد صفحہ نمبر 194 کی لکھی ويستحب ان يحصي عليه التراب مستحب دادی چې درې لپې خاورې ورواچولې شي د مولې پکې ندی لیکلي پته به ورته نو دا خو تیندو دی وبند راوته دا مساله تحتاوی علی الدر در مختار باندې چې کم تحتاوی حاشیه لیکل دا هغه کې اول نمبر جلد 381 نمبر صفحہ کی لکھی علامہ تحتاوی حنفی رحمہ اللہ ويندب حسبه من قبل رأسه 3 مستحب دادی چې د سر د طرفنا درې لپې ورواچولې شي ولی ورواچولې شي اقتداء به صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتباع او د اقتداء د وجنه ځکه چې پیغمبر علیه السلام داسې کړی د مولی نه دی کړی نو ځکه یې نه دی لیکلی دا یې کړی نو دا بکوي مستحب عمل دی. محققین رایم دارا په کتابونو کې هم دغه خبره لیکلې شوې ده او باقی دا مولیان چې رقمه حواله پیش کړي د دمولو د پاره د هغه حوالو لغونه پوسټ مارټم واوره چې هغه کومه حوالی دي دوی چې کوم ځای کې مړ وشي خوري راوخلو خلوی مباخه دا خو کان چې حشی چې لیکلې دي نو د کانز حشی حالات واوره ښا د دوی هغه یو مولا هغه منیټر د مولیانو د مولیانو منیټر چې کنه هغه په هر جنازه کې تیز غږیږي چې کني دا مردار کور ولک زما आवाज واوري نو چرته پنځګون یا لسکون براسوس د لپاره تیز غږیږي امنیټر وایي چې د کنز حشی چې لیکلی نو محققین د کنز د حاشیه متعلق سلیکي یو ګوره کنز ده یو د کنز حاشیه ده په دې کې فرق ده کنز ډېر مستند ترين کتاب ده په فقہ کې خو حاشیه ډېر ضعیفه ده موږ نه وایو د کتاب حوالو ته وښي محققین لیکي ښا مفتی محمد تقی عثمانی رحمه الله د علامه شامی په حواله باندې اصول الافتاء 33 نمبر صفحه کې لیکي وقد ذكر غير واحد من الفقهاء كتبا وی ډېر فقهاو څه کتابونه ذکر کړی دي لا يجوز الافتاء بمسائلها چې هغه داسې کتابونه دي چې د هغه کتابونو په مسالو باندې فتوا بالکل نشته ضعیف کتابونه او ضعیف روایتونه دي پکې نه چا ور کړی عالم یو عالم هم پاغه باندې فتوا نه ور کړی ولی ما لم يعرف ماخذها او دلیلها ترسو پورې چې د هغه روایت دلیل یا ماخذ بل کتاب کې نه معلوم شوه
وقد عد العلامة ابن عابدین رحمه الله منها شرح الکنز لملا مسکین. وی علامہ شامی رحمه الله پامدغو ضعیفو کتابونو کې د کنز والا چې کما حاشیه ده د مولا مسکین والا غیم په دې ضعیفو کتابونو کې شمار کړی ده چې دې باندې فتوا نشته او دې کې ټولې ضعیفې خبرې دي. دا دوی مليانو دا د تندو په دیوبند کې وکیدې شي دا کتاب نه یا به پڑھاو کړی نه دوی تاسو ټایم هم نشته جرګې مرا کې ډېر زیاتی کوي یو ځای بل ځای کې خلاتونه ملاتونه دي نو د کتاب لیدلو ته عزیزان فارغ نه دي. او بل ځای کې هم دغه اصول الافتاء کې د علامه شامی په حواله باندې مفتی محمد تقی عثماني لیکي صفحه نمبر 34 کې لیکي چې شرح کن مولا مسکین باندې هیڅ اعتماد جایز نه دی ځکه چې د دې د مصنف هیڅ حال معلوم نه دی چې هغه څنګه سړی وو او څوک په کم قماش باندې وو. او د کورمه د تیرا مولیان دا شی جایز بولی نو پکاردار شي دوی د دې توثیق کړي وي تشه حوالو باندې خو کار نه چلی. او یو خبره بلله دا خو ګوره یو شی ماده ته ذکر کو چې دوی د شرح کنز حاشیه چی لیکلی دي لسم نمبر حاشیه صفحه نمبر غالبا 52 ده ما څومره خیال نو دا غي حال ما درته پیش کو چې پاغه باندې فتوا جایز نه ده. بل دوی دلیل پیش کوي د تحتاوینا و تحتاوی کې هم د خاورو د مولو ذکر شته منګ لیدل دا نه چې منګ لیدل نه خو هغه اول د خاورو د اړولو طریقه ذکر کړی ده او بیا فرمایلی دي چې همدا مفتابهی طریقه ده په دې باندې دلیل شته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ځکه چې لیکلي دي اقتداء به صلی الله علیه وسلم دلیل یې په پیش کړی دی. نو کما خبره باندې چې فقيه دلیل پیش کی نو دا اصول افتاء والا خلق دا وای چې دلیل په پیش کی نو پوښا چې دا مسله دا هغه په نسبت باندې قابل قبول ده او کما مسله چې پیش کی او په باندې دلیل پیش نکی نو پوښا چې دا مسله دا هغه په نسبت باندې کمزوري ده. نو علامہ سید احمد طحطاوی رحمه الله پاول جلد کې دا د خاورو د دمولو متعلق قصه د خاورو د اړولو قصې نه وروسته ذکر کړی دا اول اشاره کمزورتي ته ذکر کړی دا چې هغه ضعیف قول همیشه د پاره وروسته ذکر کوي. کم خلک چې د فقه کتابونو نه خبر دي اصول ویلي دي هغه باندې دا خبره مخفي نه ده چې کوم خبره هغه وروسته ذکر کینو هغه کمزوري. دویمه خبره دا چې هغه د خاورو د مولو والا قول په قیل سره ذکر کړی قیل صيغه د تمریض ده فقها لیکي چې قیل سره کوم روایت ذکر کړي شي هغه کمزور او ضعیف وي. او بل دار چې دا دریا دا قصه چې دا کم د خاورو د دمولو قصه ده دا به دلیل پرې ده او فقها او مفتیانو د امت لیکلي دي اصول الافتاء 40 نمبر صفحه کې ذکر ده وهذا ذکر دلیلا وهذا اذا ذکر دلیل قول واحد فقط وی کله چې فقيه د یو قول دلیل پیش کی صرف د یو قول دلیل واهمل دلیل الاخر او د بل خبره دلیل محمل پری دی دلیل یې ذکر نه کینو فراجح ما ذکر دلیله نو داغه په نسبت باندې راجح او مفتابه او غره قول هغه وی چې کم باندې دلیل پیش کړي دي چې کم باندې دلیل نه پیش کړي نو هغه داغه په نسبت باندې کمزوري. نو عزیزانو دغه طحطاوی رحمه الله دا د دمولو والا خبره په درې قسمه ضعف سره ذکر کړی ده. هغه وایي چې الکه دا قول ضعیف دی ګوره ځان ته نه وساتئ دوی چې تحتوی چې لیکلی دی تحتوی چې لیکلی دی الکه هغه لیکلی دي چې کمزور ده ځان ته نه وساته د دې لپاره مې درته ذکر کړه لکه یو سړی کتاب کې ولیکي چې مار ډیر زهريله شی دی ته وایي چې کتاب کې مار لیکل دی زه خورم الکه هغه لیکلی دي چې ځان ته نه وساته دا شی ډیر زهريله دی چې نه کتاب چې لیکل لري کتاب چې لیکل لري. نو عزیزانو په دې باندې زمنګ جګړه الله دې دوی ته هدایت وکړي. د کورمه او د تیرا مولیانو چې کم کتاب لیکل دی توضیح المسائل بلا دلائل من ورته بلا دلائل وای دوی وته بد دلائل وړو کې ونه رساله باغه کې صفحه نمبر 28 باندې مولوی فضل ګل د دغه خاورو د مولو متعلق حواله لیکلي اټولو نه اول حواله غد امداد الاحکام لیکل دا وای ګوره بیا امداد الاحکام د ظفر احمد عثماني او د مولانا اشرف علي صاحب تانوی رحمهم الله د دواړو کتاب ده داغه حواله ورکړی دا چې جلد 1 صفحه نمبر 196 کې د خاورو د مول شتا استاد دې په خدای باندې قسم وی چې دا امداد الاحکام په اردو کې ده تاسو یې وګوره همدغه جلد 1 صفحه نمبر 196 باندې هغه دالی کی
کہ حضرات صحابہ و تابعین کے زمانہ میں یہ دستور نہ تھا، وہی دا صحابہ و دا تابعینوں پر زمانہ کے دا طریقہ دا سرا ونا، بلکہ بعض گرانی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور یہ بھی امر منکر ہے۔ وہ ډیر خلق پدی کې ډیر تکلیف سره ساخلی نه وی خواخه چې لاسونه می په خړی گیا سي، وی ندام امر منکر ده۔ مخکې لیکي ان وجوه سے یہ دستور قابل ترک ہے، وی دغه وجوهات د وجنا پکار دار چې دا طریقه پرې خودل شي نه دی وکړي شي۔ دی وی چې امداد الاحکام چې لیکلي دي چې ستاره الکه هغه خو لیکلي دي چې نشتا، او ته خلکو ته د دوکې لپاره وی چې امداد الاحکام چې لیکلي دي، نو دا ته الله پاک ته بالکل لکه قیامت باندې ایمان نشته، الله بتانه تاسو نه کوي۔ دا د امداد الاحکام حواله ده، او بل دا چې امداد الاحکام دا خبره د خاورو د دمولو متعلق لیکلم نه ده، هغه د ګټکیو باندې دغه د ذکر متعلق دا خبره لیکل ده، او د خاورو دمولو کې راغسته ده، دومره علمی خیانت۔ وای ګوره جلد 1 صفحه 196 زما کتابخانه کې مشته، دوی نه راوغړی کېدلی شي درته وایي چې دوی خپل کتابونه چاپ کړي دي، وایي موږ نه وایي چې دا وهابیانو خپل کتابونه چاپ کړي دي، وایي سبحان الله، دومره خو عقل دی په دوی، سبحان الله۔ ا د دوی ولا کتاب کې وګورئ چې مولوی صاحب ته د امداد الاحکام علاوه حواله ورکړه د لکه تر واخ دغه کې سلی کی هغه خو لیکلي دي چې دا شی نشته۔ دویمه حواله مولانا فضل ګل صاحب د عالمگیری پیش کړی را، مگر د عالمگیری عبارت ما درته پیش کو جلد 1 صفحه نمبر 166 باندې هغه لیکلي دي چې په دواړو لاس د خاورې ورواړی او دغه کلمات دی وای د مول پکې نشته وراړول دي پکې، ما درته ذکر کړاول، دا د دویمه حواله حقیقت ده۔ دریمه حواله دوی د کنز د حاشیه 10 نمبر حاشیه ذکر کړی دا، هغه حواله ذکر ما درته وکړو چې هغه ضعیفه حواله ده، کتابونو لیکلي دي چې مولا مسکین حاشیه باندې هیڅ اعتماد نشته چې سو پر ماخذ او دلیل یې نه وی پیش۔ او بل حواله سلورم نمبر دوی د مشکات والا ور کړی دا، جلد 1 صفحه نمبر 148، لیکن هغه پورا روایت ما تاسو ته پیش کو چې پاغه کې د خاورو د اړولو ذکر ده، د خاورو د دمولو ذکر پکې نشته، ما درته اول تقریر کی چې څنګه د خاورو خبره شروع شو ما درته هغه روایت پیش کو چې عن جعفر ابن محمد عن ابيه مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصى على الميت 3 حصيات بيديه جميعا، په دواړو لسونو خاورې ورړولې او دا کلمات ویلو، سوره قدر باندې د موال پکې بالکل نشته، کوینو دا غزو دا میدان یاران زنده او صحبت باقی۔ پنځمه حواله دوی د اسوه حسنه او د بهشتي گوهر ذکر کړي، د خدای بندگانو دا حواله لګي کتابونو کې وګوره، هغه په توضیح المسائل کې 5 نمبر حواله د اسوه حسنه او د بهشتي گوهر ذکر کړي، دا د اشرف علي سیبتانی کتاب د په اردو کې داغه حواله ذکر کړي، لیکن پاغه کې خیانت کړي راخه وګوره چې هغه څه لیکلي دي، هغه لیکلي دي اشرف علي سیبتانی په بهشتي زیور ای ولا سما حصہ 96 نمبر صفحه باندې اشرف علي تانوی دا لیکي، دا سیدھی کی کہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے، پہلی مرتبہ منہا خلقناکم پڑھے اور دوسری مرتبہ فیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ منہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اغلی کلی دی چې خاورې اړولو طریقه دا ده چې 3 موټي به ورواړی، په یو موټي سره به دا کلمات او په دویم سره دا او په دریم سره دا ذکر کړي، دوی وی چې نه ګوره هغه پلنی نمبر صفحه چې لیکلي دي چې خورو د موال په انو انزلناه سوره القدر باندې شتوري، نه د الله بنده دا دومره علمي خیانت خونه نه پکار کړ۔ نو عزیزانو دا د دوی د حوالو حقیقت ده، او شپږمه حواله چې دوی ذکر کړي دا هغه دوی دا ذکر کړي دا چې ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، کما طریقه چې مسلمانان خو بولی نو هغه طریقه وی خی چې مسلمان کم شي تخینه وای نو هغه خري، نو موږ وی ټول مسلمانانو چې موږ د خاورو د موال خبولو نو دا بخی، دوی وی نو موږ ورته وایو چې عزیزانو د ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، مسند احمد جلد 1 صفحه نمبر 379 باندې دا روایت موجود ده، دا عبد الله ابن مسعود نه روایت ده، خدا روایت خو ګوره په دغه دلیل باندې علماء دیوبند نه پیش کړي، بریلیانو پیش کړي ده، کني وای ګوره د بریلیانو مشهور کتاب جاء الحق 301 نمبر صفحه باندې هغه هم دا ذکر کړي ده، انوار ساتعه باندې مولوی عبدالسمیع 170 نمبر صفحه باندې هم دغه روایت ذکر کړي ده، اور فضل گل صاحب په توضیح المسائل 8 نمبر 17 نمبر 28 نمبر درې واړو ځایونو کې دا روایت پیش کړي ده، نو چې کم طریقې سره بریلیانو حواله ما در کې
د بریلیانو کتابونه مو ګوره او د کتاب مو ګوره پته ودرته ولګي چې د بریلی ده او کده وباندې اټولو ناول خدا خیانت ته وکشه. دویم نمبر دینا استدلال صحیح ځکه نه ده چې ګوره مسند احمد جلد 1 صفحه نمبر 626 همدارنګه حدیث نمبر 3589 اور دویم نسخے کے جلد 1 379 نمبر صفحے باندې دا روایت ذکر ده. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال ان الله نظر الى اخره فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. دا روایت پیش کړه ده او دغه خبره قاضی ابراهیم الحنفی رحمہ اللہ ذکر کړي دا په مجالس الابرار صفحه نمبر 130 کې اغا فرمای ان هذا الاستدلال لا يصح والحديث حجه عليهم لا لهم لانه بعض حديث موقوف على ابن مسعود. و دا روایت خود بدعتیانو خلاف ته دوی ملګرتیا کې نه ده ولی دا روایت خو د عبد الله ابن مسعود باندې یو موقوف روایت ته مرفوع روایت هم نه ده نو کمزور ده چې موقوف ته. مجالس الابرار کې ذکر ده. نصب الرايه سلورم جلد 133 نمبر کې لیکي ولم اجده الا موقوفا على ابن مسعود. وہی مادہ روایت تر چرتم مرفوع نہ لے دلے بلکہ موقوف تے دا موقوف روایت تے. فتح الملہم کے علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ ہم دغه لیکلی دی په دویم جلد 409 نمبر صفحه کې چې دا دلیل خو موقوف روایت تے او بلدار چې المسلمون نه مراد دغه ټولو حواله چې ما کومه دلادر کې دوی لیکلی دي چې د المسلمون نه مراد کچره دا تمام امت مسلمانان ته نه مراد چې لکه څنګه چې فضل ګل مولوی صاحب دی وای نو بیا خدا روایت د معنا علیه و اصحابی مخالف ته وی دله سفر تو کید دی جواب را لراکا معنا علیه و اصحابی خبره خو پکې لاړه ټول مسلمان دی پکې داسې کړل چې ټول دی جنتیان کړل. حالان کې دوا یا فرقه خو تاسو ته پته را چې جهنم ته بزي ایو به جنت ته ځي. نو ته چې وای چې کم شی مسلمان خبولي نو ټي وي وی سي ار مسلمانان خنبولي کنه بلل نو پکور کې به لا لګولو اسه به دا خزو بچو مشومانو ته لګولو نو مسلمانې خبولي بیا پکار دي چې دام ته جایز وبولي. او بلدار چې تا په خپل کتاب توضیح المسائل کې لیکلي دي چې د حالات غسل حرام دي نو ولې د ملکان چې اخلي ملکان مسلمانان نه دي نو مسلمانان دي ملکان خبولي نو پکار دي چې ته وایې چې دام جایز دي ځکه چې مسلمانې خبولي او که ملکان ستا په نسبانه مسلمان نه نو بیا صفه خبره وکړه. حالانکه هغه اخلي تمولا چې کم کار کوي نو توې چې مرعوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. تمولا چې کم کار کوي نو یا مسلمان چې قبول نه خده او ملکان چې کم کار کوي هغه مسلمان چې قبولي خنره هغه په کافر کیږي او ته په جنت ته ځي. دا ما به الامتیاز ما به الفرق په کسی شی دا مونږ ته وخا. دویم نمبر د الف لام د استغراق ته کده شي ده کچره د استغراق شي نو بیا خو دینه اجماع امت مراد ده. اجماع امت خو د بدعتیانو نه ګوره او کچری الف لام د عهد خارجي د پارش نو بیا بدینه وا خاصه طبقه مرادی چې هغه به صحابه کرام دي او زمونږ هم دغه مذهب دی چې دینه مراد صحابه کرام دي. وګوره دا روایت سیلای څلورم جلد 133 43 په 33 نمبر صفحه کې ذکر کړی دی. فرمایي ان الله عز وجل نظر فی قلوب العباد الله جل جلاله د انسانانو په زړونو کې سترګې وغړولې نو فختار محمدن نو محمد پکې خوښ ک فبعثه برسالته اغله پیغمبري ورکړه وانتخبه بعلمه او په علم باندې منتخب ک ثم نظر فی قلوب الناس بعده بیا د خلق په زړونو کې سترګې وغړولې نو فختار له اصحابه نو هغه لپاره صحابه کرام خوښ کړل فجعلهم انصار دینه و وزراء نبیه صحابه کرام د پیغمبر علی السلام وزیران او انصار دین وګرځول صلی الله علیه وسلم. نو فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه قبیحا فهو عند الله قبیح. دې روایت کې صفا ګره د صحابه کرامو ذکر نه بعد فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ذکر ده. څنګه چې صحابه کرام ذکر کړی دي نو فورا ورپسې اندغه ما راه المسلمون حسنا ذکر کړی نو ته څنګه د دین خپل مولیان بدعتیان مراد اخلي دین خو صحابه کرام مراد دي او موږ دا وایو چې د خاورو د مولو طریقه صحابه او خانه ده ګڼلې لہذا بدعت ده. موږ دا وایو چې د کفن د غړولو او د کفن نه د مسالې جوړولو طریقه پیغمبر علی السلام او د صحابه کرامو په یو قول کې نشتا کوي نو په یو قول کې وخیا ضعیف اقوال چې ته کم د کنزو دقایق حاشیه پیش کړي یا ته کم ور سره د تحتوی هغه قیل ولا عبارت پیش کړي د دې قیامت او د دې حشر ما درته خودلو چې دا بالکل ضعیف روایت دي. فقهاو دا فقیله سره ذکر کړی دي نروي یو مضبوط غونته روایت ته مونږ ته پیش کانو مونږ به در سره ومنو. عزیزانو په اخر کې یو څو خبره
اوله خبره دا چې زمنګ په قوم کې چا مالا پرچه را کړی هغه کې لیکلي دي چې د بعض خلکو دا رواج ده چې کله مړی وشي نو د سهار ټیم مردله ورځي دې لپاره چې وایي دا خاورې ځمکه یې نیسي ملینا پرېږدي نه چې څو پورې سهار خپل اقربا ورغلي ني او بیا والا کاڼی وټکوي نو هغې نه بعد یې پرېږدي دا طریقه بالکل